ټول انګریزان لګیا دي پکې سخت سوداګانې کوي. یو او سودا خرڅوي څوک ښځې جنکۍ، څه پخې ښځې او څه نیمچا او څه جنکۍ، دا لګیا دي سوداګانې پکې خرڅوي. په دغه دوکانونو کې ما وی دې دوکان کې دا اوس دوکان دی او دې دوکان کې دا درسګاه د دې دوکان جوړ دی، نن پکې دا جینۍ لګیا د سودا خرڅوي. انګریزان سودا اخلي، خو دې وخت کې به دې ځای کې به یو ځل د امام بخاري غوندې شخصیاتو د پیغمبر د حدیثو سودا خرڅوله، او علماو به د رسول الله مبارک د حدیثو د فقه سودا کوله. دلته به د قرآن سودا خرڅېده او اغشتلې کېده به، د حدیثو سودا به خرڅېده او اغشتلې کېده به، د فقه د مسایلو سودا به خرڅېدله او اغشتېدله. دلته به علما ناستو، نن دلته جنکۍ ناستې دي او سوداګانې خرڅوي. انګریزان ګرځي هغه سوداګانې اخلي. او بېادبي دې معافي، د جنکو د ښځو سرونه سرتور، مخ سر ښکاره، سټ ښکاره، مری ښکاره او کوټ او پینټ. تیره جمعه ما د سفر خبره شروع کړې وه د ازبکستان، او د هغې متعلق څه خبرې مې کړې وې، بالخصوص د امام بخاري رحمت الله علیه د قبر او د هغه د مدرسې او د هغه د جومات متعلق. مې وعده کړې وه چې باقي واقع به درته آینده جمعه بیان کوو، او دا بیان دې دپاره درته کومه چې دا یو علمي خبرې دي پکې بعضې، د تصوف او د طریقت خبرې دي پکې بعضې، او د عبرت بعضې خبرې دي. ستاسو په دې خبرو کې لږ یو پټې ذهن لکه کولو شي او دا خبرې واورئ. صرف د پاکستان او ازبکستان ته یو جس په دې وخت کې ځي، هغه هم د لاهور نه ځي، پېښور نه یا اسلام آباد نه یا د کراچۍ ملتان کوټې نه څه ترتیب نشته، د لاهور نه ځي. هم د ازبکستان جزي، د پاکستان نه څه خاص جز ازبکستان ته نه ځي. د نورو ملکونو ځي، د ترک یا د نورو ملکونو خو هغه چې پاکستان نه والو د ترک ته ځي، ترک نه بیا نو ډېره اوږده لاره او دا ډایرکټ نیغ د لاهور نه تاشقند ته ځي. موږ د لاهور نه تاشقند ته چې روان شو، د زیارت پر ورځ باندې د جمعې د شپې فلایټ وي، واپسي بیا هم دغه د زیارت پر ورځ د جمعې شپې ته رارسي. نو په تقریبا په باندې 2 ګنټې د جاز مزل دی، نږدې علاقه ده. دا جاز نیغ په دې پېښور او د افغانستان په دې جلال آباد او ننګرهار په دې علاقو، بیا د قندوز په دې علاقو باندې نیغ ځي، او لاره کې بیا د غرونو یو سلسله راځي. لاره کې موږ د غرونو یو اوږده سلسله ولیده، او هغه ټول د واورو نه ډک. داسې واورې مې په غرونو باندې چې د جز نه بالکل تر د سترګو د نظره پورې واورې ښکارېدې، ټول غرونه، او ښه مضبوطې واورې وې پرې. پته نشته چې دا د کومو غرونو سلسله ده، خو دا تقریبا څه الله مې دې نه خطا کوي 1/2 ګنټه یا 3 پاوه د جاز سفر بالکل په دې غر د پاسه، او بالکل داسې عجیبه منظر چې هغه یو شان د غر جاز نه یو طرف ته بل طرف ته تک سپین د واورې صادر په دې غرونو د پاسه پروت دی. څه کلي پکې نه ښکاري، میانځ کې معلومیږي دا چې دا بالکل شاړه علاقه ده. کېدای شي دغه کوه هندوکش چې دا خلک وایي چې کم کې دا زلزلې هم راځي، ممکن ده، تاریخي جغرافیایي ما ته معلومات نشته، ممکن ده چې دا هغه غر دی. هغې نه پس بیا هم غرونه لار کې راځي، خو په هغې کې دننه واړه واړه کلي ښکاري د جاز نه، او لږې لږې شنې هم پکې ښکاري، یعنې د غرونو درې داسې معلومیږي لکه چې د دغه غرونو په درو کې آبادي وي. او د هغې نه پس بیا د ازبکستان وطن راځي. د افغانستان سره یو نیر دی چې هغې ته به پخوا نهر وي، او اوس ورته نهر آمو وایي، بلکې دا زوړ نوم هم دی، نهر آمو. د افغانستان په دې بالکل اخیری علاقه کې دا
دریاب دی، لوی دریاب دی. او زمونږ په کتابونو کې د قدیمی کتابونو کې ردی دا نوم را روان دی، نهر آمو. او دا د افغانستان نه شروع شوی دی، نو دا ډېر لرې پورې تللی دی. د دې نه پورې غاړه دغه ریاستونه دي چې کوم د روس نه عادت شوي دي. قازقستان دی، ازبکستان دی، او ترکمنستان دی، آذربایجان دی. داسې نور ریاستونه کوم چې د روس لاندې او د روس نه عادت شوي دي، د دغه ریاستونو د افغانستان په منځ کې دا نیر بیږي. او زمونږ فقها د نیر سره دوه قسمه شوي دي. زمونږ په کتابونو کې فقها د ماوراء النهر، د نیر نه پورې غاړه فقها، او د نیر نه دې غاړه فقها. نو زمونږ په کتابونو کې چې راځي لن راځي د نیر نه پورې غاړه علما او فقها، او د نیر نه دې غاړه. د نیر نه دې غاړه فقها څوک وو؟ کوم چې په کابل کې وو، کوم چې په عراق کې وو، کوم چې په پاکستان کې وو، هغې ته به د نیر نه دې غاړه علما وي. او د نیر نه پورې غاړه علما دا هغه چې په ازبکستان کې بخارا، تاشقند، سمرقند او قازقستان، ترکمنستان او په دغه علاقو کې چې به کوم غټ غټ علما تیر شوي وو، نو هغې ته به هغه وي ماوراء النهر والا علما. د دریای آمو، د نهر آمو نه پورې غاړه علما کرام. او قسم دی زمونږ په کتابونو کې د دغې علماو ډېر خدمت را روان دی. زمونږ په کتابونو کې د هغې علماو ډېر لوی نوم را روان دی. په دغې علماو کې لوی لوی فقها تیر شوي دي. مبسوط یو ډېر لوی عالم لیکلی دی، امام سرخسی، دا په دغه علاقه کې تیر شوی دی. دا په تاجکستان کې دی. سرخس دا هغې ډېر لوی عالم دی، او هغه دا کتاب لیکلی دی مبسوط. یو شرح ده یو د کتاب، خو ډېر زیات محنت سره غریب دا کتاب ولیکه او شاګردانو ته به یې ښو. خو دې علماو باندې تکلیفونه هم ډېر تیر شوي دي. ځکه دغه عالم چې کم صاحب د مبسوط دی، امام سرخسی، د به شاګردانو ته دا کتاب ښو، د به املاوې شاګردانو به لیکه، بادشاه راواخیسته او کوی کې غورځاو. هغه پخواني د افغانستان دا کویان او د شاړو تاسو به نه لیدلې، ډېر جوري، ډېر جور کویان وي، یو شل کویان وي. نو بادشاه راواخیسته او وی ملا صاحب تا داسې ځای کې قیدو ما چې پته به درته ولګي، نو کوی کې غورځاو. او شاګردانو ته یې وی ځای ورځئ، پولیس یې مقرر کړه چې راویې نه باسي. دی به هم په دا کوی کې وي، په دا کوی کې به مري، دا کوی به یې قبري، او که تاسو ډوډۍ موډۍ ورکوئ کوی ته ورغورځوئ. دا څومره سخت ظلم، څومره زیاتې. زه بیا دلته حیران شم، تېره جمعه هم تاسو ته ما ویلي وو چې خلک وایي د علماو څه کړي دي. قسم دی چې په کم تکلیف سره علم او دین دی علماو موږ ته رسولی دی، په دغه تکلیف ډاکټري موږ ته نه ده را رسېدلی، په دغه تکلیف انجینیرنګ سیسټم موږ ته نه دی رسېدلی، په دغه تکلیف د دنیا د علوم موږ ته نه دي را رسېدلی، په دغه تکلیف د جایداد او د ځمکې موږ ته نه دي را رسېدلی. په کم تکلیف چې علم موږ ته رسېدلی دی، دین موږ ته رسېدلی دی، نو دا غریب یې په کوی کې واچو، نو شاګردانو به ورته د بره نه ډوډۍ ورغورځوله، د بره نه به یې ورته اوبه ورغورځولې، او ده به څه کول، کوی کې ناست و، شاګردانو ته یې وی د کوی په غاړه کښېنئ، دې ځای نه سبق به درته وایم. هغه وخت کې غریب سبق نه دی پرېښی. زموږ علماو قسم دی په جیلونو کې درسونه کړي دي. شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه د مالټې په جیل کې شاګردانو ته درسونه کړي. جیل کې هم نه دی پرېښی، درس به یې کو، درس قرآن به یې کو، درس حدیث به یې کو، د کوی کې پروت دی درس کوي. نو شاګردان د کوی په غاړه به ورته ناست او دې د کوی نه ورته چغې وایي او درسونه ورته کوي. او دا تاریخي خبره ده، واقعي خبره ده، حقیقي خبره ده. د مبسوط د سرخسی اخیری جلد وګورئ تاسو چې کوم عالمات او طالبانی، بالکل اخیری جلد، اخیری کرخه، بالکل اخیری کرخه، هغې لیکلی دی هذا ما املاه السرخسی وهو مسجون فی البئر. دا اخیری زما املا ده، اخیری زما درس دی، د سرخسی اخیری درس دی، او دی وقت سرخسی د کوی په جیل کې قید دی. کتاب کې لیکلی دی، شاګردانو ته ویې ولیکئ پکې دا چې دا زما اخیری درس دی، دا زما اخیری املا ده،
اخیری تقریر میں دے او دے وقت کے سرخسی پا جیل کے پروت تے خو کم جیل کوئی کے بند پروت تے دا علماء دلتا تیر شوی دی صاحب دا ہدایے علامہ مرغنانی دغلتا تیر شوی دی او دارنگی لوی لوی دا بلاغت علامہ تفتازانی سید سند او دارنگی امام بخاری امام ترمیزی پا بخارا کی یو مدرسہ میں یو مقبرہ میں ولیدلا یو مقبره ته چا بوتلم چې راشه دا مقبره وګوره هغه مقبرې ته لاړم مو وکته نو ما ته وی چې دې مقبره کې 300 هغه علما او فقها محدثین خخ دي چې د چا د نوم په اول کې محمد راځي چې د چا د نوم په اول کې محمد نه راځي هغه به دې کې نه خخېږي او که چا په نوم کې محمد خو عالم نه بیا به هم نه خخېږي او که دا چا په نوم کې محمد خو چې د دې پایي مولا نی بیا به هم نه خښېږي د کوټې مولا به نه خښېږي نو صاحب د هدایې علامه مرغنانی زمونږ د هدایې لیکلې ده زمونږ د وړې دورې په کال باندې خلک وایي څومره لوی عالم دی اوهو هدایه غوندې کتاب چې لیکي نو د د علم پته به تاسو ته د هغې نه ولګي چې هدایه د علم د امیانو ته پته نه لګي نوم به اورېدلي تاسو خو د طالبانو ملیاو ته پته لګي چې هدایه څومره لوی کتاب دی او دا هدایه په 14 کاله کې لیکلې ده او 14 کاله روژه وه بزرګي دې ته وایي 14 کاله کې هدایه لیکلې ده او 14 کاله روژه وه او دا هم واوره چې 14 کاله روژه ده خو د دې روژې دی نه ښه ده خبر ده نه دې بچي خبر دی نو ته وې پېشمني او غرمه ډوډۍ او دې سره به څه کول نو غرمه به ښه دی ورته ډوډۍ پخه کړه هغې خو به وي چې روژې نشته که نه نو دې به ناستو خپله مکتبه کې نو ښځې به ور وټکاو ده به ور لرې که څه دي ډوډۍ ده وی کېره دلته کې به یې ښوده ور به یې بند ښځه به لاړه نو شاګرد ته طالب ته آواز وکوي راشه دا ډوډۍ وخوره نو طالب به ډوډۍ خوړه نو طالب به لاړ ور به یې بند کړه نو ښځې ته به یې ور وټکه راشه دا لوښي یوسه نو ښځې به یې دا ګمان وکړه چې دا دو خوړه شاگرد به دا ګمان وکړي چې دا د ده نه پاتې د مال یې راکړې ده نه ښځه خبر نه بچي خبر نه شاگرد خبر 16 سال روژه او په 14 کالو کې هدایه لیکلې ده دا لوی عالم چې وفات شو نو یې په دې مقبره کې ښخه و د زمانې علما وایي نه ټیک ته چې سړی د لوی پایي ملا دی سړی ډېر لوی عالم دی لوی بزرګ دی خو د ده د نوم په سر کې محمد نشته دا پکې نه شو ښخولی نو صاحب د هدایې بیا بل ځای ښخ کړ په بخارا کې دغه مقبره کې 300 قبرونه 300 علما واړه ما غوندې مولیان نه د هدایې مولا د پایې مولیان د امام بخاري د پایې مولیان د امام ترمذي د پایې مولیان د امام سرخسی د پایې مولیان داسې علما پکې ښخ دي 300 او هغه چې په سر کې محمد راځي لیکن زه چې ورغلم مقبرې ته داسې مې کتل مې هغه مقبره کړ نو جاته پکې ولاړې مې قبرونه څه شو نو یو قبر پکې و باقي ټول په بولډیزر مسمار صرف یو قبر باقي یو پکې نشته دا مقبره په دغه کې هم شته داسې مقبره د افغانستان د قندهار طرف ته هلمند طرف ته هم داسې مقبره شته هغې کې محمد نوم والا علما کرام دفن دي صرف یو قبر هغې باندې م لیکل نو هغه هم علماو ته او چاته پته نه لګېده چې دا د چا قبر دی دا معلومات ونه شو او هغه یو کم 300 علما نشته ولې کله چې روس راغی په دې علاقې حمله وکړه او د فتح کړه په دې بولډیزرو کړه او د مسمار کړه دا یو یې ولې پرېښود مونږ ته پته نشته دا یو ولې پرېښود دا علاقه ماوراء النهر دا علاقه دا د علماء مرکز او په بخارا ته چې بیا لاړم بخارا مې وکته کوم کې د امام بخاري د پیدایش ځای دی او کوم کې چې د امام بخاري هغه کور هم شته چې کوم کې دی پیدا شوی دی نو موږ چې کوم هوټل کې دی راو نو موږ له هغه ملګري ډېر مزېدار دی کې هوټل اخیستی و چې کوم د مدرسو جال دی هلته نو شپه مو تېره کړه په هغه هوټل کې سهار مو ناشته وکړه ملګري راپسې رالل وي راځئ نو راووتو نو ما لکه زه نه بازار ته مې مه بوځئ بازارونه نه ګورم چمنو ته باغونو ته مې مه بوځئ نه ګورم ما ته قدیمي زاړه ځایونه وښایه چې کوم زاړه ځایونه دی راته وښایه نو دا مخامخ چې ته راووتې دا زاړه ځایونه دي که نو راووتم نو غټ جومات مې ولید قسم په الله زمونږ د تورنزو د عیدګاه په 4 عمره غټ جومات انشاءالله زه به پکې لګي و پوټې په کچکړې مې نه دی خپل غالب ګمان به ویم چې
حانس نشم ګناهګار نشم. یعنی کم از کم دا جمعات زما په اندازه دا جمعات چې کم از کم بنو نو په 6 جربو کې یا څه په 15 جربو کې دا جمعات و. دومره غټ جمعات او د دې جمعات نه ګیر چاپېره غټ دیوال تودې د خښتو د زړې زمانې خښتې دي او د جمعات په خوا کې یو زبردست مناره ده، غټه مناره، او هغه مناره هم د هغې داسې ده لکه زمونږ د خښتو په بټۍ کې چې د خښتو دا بمبو وي، د خښتو نه چې کوم جوړ شوي بمبو وي، دقه د منارې شکلونه یې دقسې دي د خښتو دا بمبو، خو نه د خښتو دا بمبو راکوټې وي، هغه غټه مناره ده، هغه دومره غټه مناره ده لکه زمونږ یو دوکان چې یو ځای کې څومره ګیر چاپېره د ځمکې نه شروع شوې ده او تلې ده خدای خبر چې 100 فوټه دا مناره ده، اوچته مناره ده، ډېره اوچته، په بخارا کې د هر ځای نه دا مناره ښکاري او دقسې بمبو دي خدای چې څومره زره ده او که څومره لکه خښته به پرې لګېدلي او چې دا مناره به یې جوړوله چې دا کمو ګلکارانو جوړه کړې ده چې دا سر ته ختلي څنګه دي او دی په کومه اندازه دې زمانه کې خو اسباب او آلات شته، هغه زمانه کې دا 600 سال مخکنی جوړه شوې ده. د نن نه 600 کاله مخکې دا جومات جوړ شوی دی او 600 کاله مخکې د نن نه دا مناره جوړه شوې ده. نو هلته نه بیا جومات ته ور دننه شوم، چې جومات ته دننه شوم جومات مې وکته نو ګیر چاپېره برنډې دي، ګیر چاپېره مکمل برنډې دي او چې ورننوځې نو برنډه هم د ښي طرف ته هم کوټه ده، ګس طرف ته هم کوټه ده، ډېر شاندارې برنډې دي د خښتو او ډیزاین ډېر مزې ده چې ته قابل د هغه زمانې انجینیر ډیزاین کړې ده، چې ته ارکیټیک او نقشې والو بهترین طریقې سره ډیزایننګ کړی دی. نو چې مخکې قبلې ته لاړو محراب ته ورسېدو نو محراب نه یو طرف ته کمره ده، کوټه ده د برنډې په سر کې، بل طرف ته کمرې، یعنې څو کمرې هم پکې شته، برنډې هم دي او کمرې هم پکې شته. محراب له ورسېدو په محراب کې موږ سره د سپلو ګرځېدو، نه پکې پوړ شته، نه پکې قالین شته، نه پکې جانماز شته، هېڅ نشته او یوازې زه انګریزان سړي او ښځې هم پکې ګرځي او روسیان سړي او ښځې هم پکې ګرځي او ټور والا چې کم سیر و تفریح له خلک راغلی دی جومات کې اوپن کولو ګرځي او چا سر ویډیو کیمرې دی هغه په هغې تصویرونه وباسي. ولې ناشنا جومات دی، قیمتي جومات دی، هغه جومات دی چې هغه د یو دغه سره تعلق لري. څه ورته وایي دا خلک چې دا زاړه نقش ځایونه ګوري هغې سره تعلق لري، آثار قدیمه. نو ښځې هم ګرځي، جنکۍ هم ګرځي، سړي هم ګرځي، مسلمانان هم ګرځي، کافر هم ګرځي، څوک په موبایلو تصویرونه وباسي، څوک ویډیوګانې جوړوي، انګریزان لګیا دي په کیمرو وباسي، چا سره ترجمان دی. ولې هغه خلک په اردو نه پوهېږي، هغه خلک په عربۍ نه پوهېږي، هغه خلک په انګریزۍ هم پوره نه پوهېږي. اکا دوکا که یو کس د انګلیش ورځي به یعنې خلکو له انګلیش هم نه ورځي، دغه خلک یا په روسۍ پوهېږي یا په ازبکۍ پوهېږي. ازبکي خپله ژبه ده او روسي پې د روس مسلط شوې ژبه ده، په دغه دو ژبو پوهېږي. باقي ډېرو خلکو له پکې روسي هم نه ورځي، ازبکي ورځي، نو په ژبه کې ډېر مشکلات دي. دا ټول خلک ګرځي تصویرونه. محراب ته لاړم او مې کت، محراب سره خوا کې مې وکتل لاندې پرشونه دي او خلک پې د خپو سره ګرځي. یو کوټه وه ښي طرف ته د محراب، هغې ته شیشې لګېدلې وې چې مې وکتل هلکه مې دې کې خو جومات شته. نو هغې ته هم بیا سپلی ویستې ورلو. زمونږ د دې جومات په نیمه ځای راګیر کړی و، زمونږ د دې جومات د دې کوټې په نیمه ځای، د دې کوټې په نیمه ځای دی راګیر کړی و، شیشې ورته لګولې وې، دی منزله جوړ کړی دی، هغې کې خلک منځ کوي. نو چې ورننوتم نو ما ملګرو ته ویې راشئ اندازه ولګوئ. مې دې نه معلومېږي چې خلک کم راځي. وی ولې؟ مې مصله او جانماز سر کې نه دی پروت، لاندې وروسته پروت دی، لکه دا جانماز چې راوالی او اغستنو په میانځ کې واچئ. نو ګوره که خلک ډېري نو جانماز مخکې پروتي، او چې کم جومات کې خلک کم راځي نو جانماز په خپل ځای نه پروت، کم ځای پروتي رستو. نو جانماز رستو پروتو یو 2 صفو ته. مې معلومېږي دا چې دلته کې خلک مونځ له راځي خو ډېر کم. یو خوا بل خوا ګورو چې درس پکې شته که نه. نو ما ته ملګري وایي اما ماما زیو دیدار شاه جي صاحب ما ته وی راشه، وی دا د درس پکې کېږي. خوشحاله شوم چې ورغلمه نو زنانه وي، خو بوډیګانې زنانه ټولې بوډیګانې. هغې مونږ ته کتل چې دا خمولیان څه کوي او د هغې خواهش مو چې دی راشي زمونږ دا درس واوري، خو مونږ حیا کوله ورنرلو. نو 2 استادانې وې ورته او هغه وشمېرلې 40 زنانه وې، 40 زنانه دي
او دوه ورته استادانې زنانه ناستې دي هغوی ورته درس کوي خو دوی نه مخونه پټوي نه سر پټوي خو چې دا قرآن درس و نو صرف سرونه پټ کړي نو ستر نه کوي نو ما ورته غوږ کېښود چې دوی څه سبق وایي نو الف زبر او با زبر به وي دغه یې درس و دا لومبۍ قاعده چې ورته تاسو وایې بغدادی پټی چې تاسو ته وایې دغه بغدادی پټی او قاعده دی زده کول او دی ورته خول نو ما وی الله دې ځای کې به یو وخت کې امام څوک و د کمې زمانې فقیه محدث مفسر عالم به دلته امام او چې الله دې سپونو کې بس څومره لوی علماو منځونه کړي امامتۍ به کړي بانګونه به کړي نن پکې پیرنګیان ګرځي او تصویرونه پکې وباسي دغه څو بوډاګانې ناستې قرآن زده کوي خو صرف الف زبر او با زبر با جومات خالی پروت دا هغه جومات چې زه درته اوس د دې جومات متعلق به ووایم چې دا د ټولې بخارا د زړه جومات و هغه زمانه کې اوس نه ځکه د دې نه ګیر چاپېره د مدرسو یو جال پروت دی د دې جومات نه ګیر چاپېره د مدرسو یو ډېر لوی جال دی عظیم الشان جال د مدرسو نو چې اومې کتل نو مخامخ بالکل دا د لارې نه یو طرف ته دا جومات او د لارې نه بل طرف ته اپوزیټ سایډ بالکل مخامخ دروازې ته مدرسه ده مدرسې ته ورلو وردن نشو چې مدرسې ته څنګه وردن نشو یو څو هلکان د مدرسې نه راووتل ما دې تپوس وکړو مې دلته راشئ سبق وایې هغې له لږه لږه عربي ورتله وی یو کوم ځای سبق وایې وی دې مدرسه کې وایو نو ما ورته وی چې څومره هلکان دی مدرسه کې نو هغه وی یو 130 که 15 تقریبا څو درجې سبق پکې وایې 4 درجې بس 4 کاله دلته سبق دی لیکن بچې څه زده کوې لیکن اسلامي علوم هم زده کوو انګریزي هم پکې زده کوو خپله ژبه هم پکې زده کوو او نور څه د دنیا علوم هم زده کوو ما وی افسوس دی 4 کاله کې ته انګریزي هم زده کوې په 4 کاله کې ته دیني علمونه هم زده کوې په 4 کاله کې ته عربي هم زده کوې په 4 کاله کې ته خپل تاریخ او جغرافیه او هسټري هم زده کوې دا به څه تعلیم وي خو هغه ته مې غږ ونه کړ ځکه عربي هم غریب له سمه نه ورتله مې به دقه 4 کاله وي دا 4 کاله مې بچې دا مخامخ څه شی دی وي دا مدرسه ده مې دې کې طالبان شته نو ویې خندل وي نه دا مغلقه بنده ده جرنده ده دا ولې جرنده ده وي به جرنده ده نو ما چا جرنده کړي د حکومت پکې څوک پرېږدي نه وي څوک پکې سبق نشته څوک پکې سبق ووایي جرنده پرته ده او مدرسې داسې مدرسې نه دي لکه زموږ د مدرسو په شانتې غټې غټې مدرسې خو مضبوطه مدرسه لکه زموږ دارالعلوم نعمانیه کې 3 یو ځای کې دارالعلوم اسلامیه کې 2 او 3 یو ځای کې داسې غټې مدرسې او په مدرسو کې ښه زبردست ما مدرسې هم درنه وکتې بره پې ګمبدونه دي د هغې د مدرسې دا خصوصیت دی چې په مدرسې به هم ګمبد وي او د مدرسې په دروازو د پاسه هم ګمبدونه دي او د مدرسې دا خصوصیت دی چې مدرسه کې دننه کمرې دي هره مدرسه کې دننه کمرې دي هغه درسګاهونه دي طالبان پکې درس کوي او د درسګاهونو مخکې برنډې دي او زبردست لرګې پکې لګېدلې دي او په مدرسو کې دننه جومات نشته نو زه پوه شم چې دا خلک د دې مدرسو نه به مانځله دې جومات ته راتلل ځکه مدرسو کې دننه جومات نشته نو یوه مدرسه ده جرنده ده صاحب بله مدرسه کولو ده نو چې ورننوتو نو د مدرسې په خوله کې یو سړی ناست و چې مې وکتل مخامخه مې داسې شي دي دا قبرونه دي مې دا د چا قبرونه دي نو څه علما یاد کړل نیکان یاد کړل د هغوی قبرونه دي بهر کې هغې نه چې راووتو چې په لاره مخکې لاړو هلته بله مدرسه ده نو چې ښي طرف ته لار کې تاو شوم هلته بله مدرسه ده نو چې ګس طرف ته مې وکتل نو بله مدرسه ده نو زم په دې لاره نو یو خوا مدرسه بل خوا مدرسه چې یو ختمیږي بله مدرسه چې بله ختمیږي بله مدرسه دینی اسلامي نو چې لار کې تاویږم نو مخامخ مدرسه نو ښي طرف ته مدرسه نو چې بل خوا تاویږم هلته مدرسه نو چې دې خوا هم تاویږم مدرسه نو ما 1.5 کیلومیټر 2 کیلومیټره په دې لارو کې غټو غټو لارو کې غټې لارې زموږ د دې لارو نه غټې لارې دي زموږ د تورنګزو د دې لارو نه غټې لارې دي چې ښه 2 ګاډي پکې برخ پاس کېدی شي دې لارو کې چې لاړو وموګتل نو یو لارې نه یو خوا مدرسه بل خوا مخامخ مدرسه شاته دا 1.5 کیلومیټر 2 کیلومیټره مزل ما وکړو خو مدرسې ختمې نه شوې دونه مدرسې خو دا ټولې مدرسې ګرنده پرتې دي بعضې ګرنده دي او بعضو ته چې ورغلمه نو بې اختیاره مې سترګو نه اوښکو دارې ووالې
بې اختیاره مې سترګو نه اوښکو دارې ووالې یوې مدرسې ته وردننه شوم بلې ته نو څه جرنده پرتې دي او چې کمې کولو دي نو هغې کې زنانه او جینکۍ سامانونه خرڅوي او کم سامان خرڅوي هینډي کرافټس دا زاړه د لاسو جوړ شوی سامان هغه سامان چې لاسو جوړ شوي کم پیالې لوښي د لاسو جوړ شوي نقش و نگار والا کمی کپڑے پلاس جوړیږي نقش و نگار والا کمو کپړو باندې لګیا دي جنکۍ ناستې بوټي کول کونډۍ تیلې ورسره وي په هغې بوټي کول اذان له جوړېدل او په هغې کې دا چغې او کوټونه او واسکټونه او ټوپۍ او څپلۍ یعنې څه ورته وایي دا د لاس جوړ شوي قدیمي څیزونه د 400 300 200 کالو زاړه او د لاس جوړ شوي نوي څیزونه که ستاسو ښایي د انګریزان دا شی ډېر خوښوي او ټول انګریزان لګیا دي پکې سخت سوداګانې کوي یو او سودا خرڅوي څوک ښځې جنکۍ څه پخې ښځې او څه نیمچه او څه جنکۍ دا لګیا دي سوداګانې پکې خرڅوي په دغه دوکانونو کې ما وی دې دوکان کې دا اوس دوکان دی او دې دوکان کې دا درسګاه د دې دوکان جوړ دی نن پکې دا جینۍ لګیا د سودا خرڅوي انګریزان سودا اخلي او دې وخت کې به یو دې ځای کې به یو ځل د امام بخاري غوندې شخصیاتو د پیغمبر د حدیثو سودا خرڅوله او علماو به د رسول الله مبارک د حدیثو د فقه سودا کوله دلته به د قرآن سودا خرڅېده او اغشتلې کېده به د حدیثو سودا به خرڅېده او اغشتلې کېده به د فقه د مسایلو سودا به خرڅېدله او اغشتېدله دلته به علما ناستو نن دلته جنکۍ ناستې دي او سوداګانې خرڅوي انګریزان ګرځي هغه سوداګانې اخلي او بېدبي دې مافي د جنکو د ښځو سرونه سرتور مخ سر ښکاره سټ ښکاره مری ښکاره او کوټ او پینټ شرط او پینټ بنین او پینټ او خلکو وی هغه ملګري به بار ماته وي شیخ صاحب خدای د سره ښه شه چې دې روزو کې راغلی چې وړي کې نه راغل مې ولې وی وړي کې به دا خلک په بله جامه کې لیدل دا خو جمع دی نو دا هغه جامه نه غوندې یخني کېږي ګنې په اوړي کې دی په نیکر کې ګرځي ما نیکر وي خفه کېږي ما په اوړي کې دی صرف دومره یو پرتوک په ځای یو جانګي چولي چې صرف عورت یې پې پټي بس یو 4 ګوتې ټوکړه او په اوړي کې دی جنکو چاپ بنینونه چولي او چاپ بنین هم نه اچولې صرف دا سینې د پټوالي دپاره مخصوصه ټوکړی چولې خېټه نوم شا بربنده اولی بربند لاسونه بربند او د پتون سره لاندې خپې بربندې دا جنکۍ دا سوداګانې دلته خرڅوي او ښکلې جنکۍ هم دي حسن پکې ښځه برداشت ډېر دی بوډاګان هم په دغه شرم شرمېدلې ځوانان هم په دغه شرم شرمېدلې جنکۍ هم په دغه شرم شرمېدلې او هلکان راځي او په دې کې سوداګانې کوي الله مې نن پکې بربنډې جنکۍ لګیا دي سودا خرڅوي یو وخت کې به دلته علما وایي چې خدای مو بخا رسول الله مبارک فرمایي چې ګورې بربنډتوب ګناه ده او حرام دی سر پټول واجب دی او فرض دی او چې چا سر ښکاره که د رحمت فرشتې به نه راځي کمې جنۍ سر ښکاره که دلته به دا آیت هم بیانېده چې قرن فی بیوتکن جنک زنانو ته وایي چې کور کې کښېنئ ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی جاهلیت پخواني غوندې زینت سره بهر مه روځئ دا به بیانېدل قرآن به درس کېده نن هغه درسګاهونو نه دوکانونه جوړ دي هغه مدرسو کې چې به قرآن دور کېده د حفظ دور به کېده او قرآن به لوستلی کېده نن هغې کې انګریزانې ګرځي او سوداګانې کوي او کومه نمونه ښځې او جنکۍ او ډېر افسوس په بل څیز راغی ډېر افسوس ډېر خفګان زړه ته په بل څیز پرېوته ډېر خفګان چې په بعضې درسګاهونو نه هغه دوکانونه جوړ شوي وو چې په هغې کې شراب خرڅېدل کله کلم کله په شرابو هېڅ پابندي نشته حکومت ته طرف نه دا پابندي ده چې 15 یا 18 سال نه کم انسان به شراب نسکي د حکومت پابندي ده 15-18 سال نه کم انسان به شراب نسکي خو چې په بازار کې د ورته کولا وکړل نو دلته به نسکي کور ته وړي سکي به کړ
بازار کې خرڅولو باندې که الک مخلی جنیم اخلی کشر اخلی مشر پابندی نشتا او په کرسو ناس می ولیدل چې شرابونه اسکل او ما خو نه پیژندل او مرګري راته وی شیخ صاحب دا مخامخ بوتل چې دا جنیس کی خبره د 100 پیسو دی مې نه وستاسو پاکستان کې د دې قیمت 25,000 روپے دی 15,000 ما ته دی ابل چې اس کی خبره وتا د غالک سره چې بوتل پلاس کې دی مې نه وی پاکستان کې هغه ضربونه ورکل د دې قیمت 15,000 روپے دی او دغه اخوا چې هغه مالدار غوندې ښکاري ګڼ کسان ناست په میزونو کې ورته کلچې او شیان پراته دي فروټونه او د شرابو بوتل دې نه خبرې مې نه وی د دې یو بوتل قیمت په پاکستان کې 55,000 روپے دی دا د بار ملک انګریزان راځي شرابونه څکي ما وی افسوس چې دلته به د دې آیت تلاوت یو وخت کې کېده یا دی آیت تلاوت به یو وخت کې کېده د کم آیت انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان جواری او شراب گنده شی دی الله وی دا شیطانی عمل دی فج دی نه ګورې ځان وساتئ نن هغه مدرسو کې شرابونه څکلي کېږي مسلمان مل 88% خلق مسلمانان دي 88% خلق مسلمانان نه چې د کافرو ملک دی اتا بادشاہ مسلمان وزیران مسلمانان مشیران مسلمانان ارکان پارلیمنٹ مسلمانان ټول مسلمانان جماعتونو کې امامان مسلمانان لیکن په شرابو پابندي نشته دغه مدرسو کې شرابونه بل مدرسه بنده بلکې بیا سودا خرڅېږي بل بیا بنده بل کې سودا خرڅېږي لارو کوڅو کې سودا خرڅېږي او د دې مدرسو په دې منځ کې یو علاقه د کولاو ما ویده جوړ دی د پرېښه وه چې دا طالبان به دلته چکر لګوي مازدیګر به پکې ناسته کوي ځکه کې غټ حوض دی غټ حوض و د هغې په میاس کې د حوض نه ګیر چاپېره بوټي دي لا ډېره ناشنا ده ته ده ویې ما ته هغه ملګري وی دا یو بوټي دلته چې ولاړ دی پته شته د څو کالو دی ما نه وی دا د 100 کالو بوټي دی ما عقل وانه غشتا هغه وینا تاریخ ته تخیل د حوض په غاړه یو بل بوټی و راز وړاندو هغې له ستنې ورکړې وې که ستاسو ښایي زموږ د سیدو جومات مخې تصریح لم خلکو ستنې ورکړې یاد دي هغې له ستنې ورکړې شوې وې بوټی ما ته وی شیخ صاحب خبرې د 100 کالو دی مې نه وی دا د 1400 سال پرانا بوټی دی او 1400 کاله خو د رسول الله مبارک وشو دا قسمه بوټي غټ غټ تنور قد اور بوټي او چمن او چپ او غیر چاپیره پاغې کې د خښتو بنچونه د سیمټو او د لرګو بنچونه چې خلک به پې ناستو موږ هم پکې ناستو ستړي شوي د حوض په غاړه مې یو بل شي ولیده یو ناشنا شي مې ولیده ملا نصرالدین یو ملا تېر شوی د بادشاهان به خندول پخوا د بادشاهانو سره به دا ملا دو پیازه او دا بل څه شی ورسره خوړلی بیربلو دا مولا نصرالدین دا به د بادشاهانو سره بعضې خوشته به خلک ګرځېدل د بادشاهانو ته به لطیفې وې او د بادشاهان به خندول نو زموږ په کتابونو کې د مولا نصرالدین هم یو لوی نوم دی مولا نصرالدین دا د بادشاهانو سره به ګرځېده او بادشاهان به خندول تقالي سړی دا تقالي یو ځل بازار ته تللی نو بازار کې سړي چغه واله وي الوا وخورئ خدای مو بخښه الوا وخورئ خلک چغې وایي که نه د ورغې کېناست پلیټ راواخېسته ویې خوړه چې ښې خو پلیټ و روان شو دوکاندار ورته ویې لکه ملا صاحب پیسې وی د څه پیسې وی د الوا چې دی وخوړه وی تا خو الوا وخورئ تا خو د پیسو غږ نه وکړ تا خو دا نه وي چې پلیټ په 10 روپۍ پلیټ په شتا وی الوا وخورئ موږ رالو وخوړه هغه راپاسېد پیسې راکړې خدای شته که روپۍ هم شته یو څو څپېړی و ملا نصرالدین یو څو څپېړی و چې ویې و دی بیا ورغې په کرسۍ کېناست پلیټ یې ځان ته ډک کړ یا د خدای ظالمه یو ځل خو مې ووالې په الوا بیا خوري وی اوس وی قیمت معلوم شو بیا به مې یو څو څپېړی وویکل ته به ټقالي یو سړي ورته وی ملا نصرالدین ته وی یخني مې کېږي دا کوټ تیرا په سفر تلل سړي لږ مالدار غوندې و دوله کوټ ورکړ
وی ملا نصرالدین ګورې چاته ونه وی چې دا زما کوټ دی ومې نه شرمې وی نه چې په لاره تلل یو ځای کې په خیر سلام علیکم ملا نصرالدین وی وی دا کوټ د ده نه دی ګورې زما دی دی زما اغوستی هغه وی تا خدای بې خو باسه چې اخوا شو په شرمونو دی شرمولو تا ته ما نه وی چې دا خبرې مه کوه او ير مې چې بل دی ته سلام علیکم په خیر ستړی مه شې چې هلته کې بیا خلکو وی وی دا کوټ چې دی که نه وی دا ګورې نه د دی او نه زما دی هغه تا خدای بې خو باسه نو دې خبرې ته ساجتو نو چې څه مخکې منځ کې بیا لاړل بیا خلکو په خیر ملا نصرالدین څنګه چل دی وی دا کوټ چې دی که نه وی خره دې متعلق خبره نه کومه هغې تا خدای بې خو باسه نو دې خبرې ته نو دا لږ ټوقي و خوشطبه و نو بادشاهانو به ځان سره ګرځاو او زمونږ کتابونو کې راځي چې دی به په خر ګرځېده او زمونږ کتابونو کې دام راځي چې پټکۍ به یې موالې او دام راځي چې داسې ساده غوندې کیف سړی و نو چې دغه په غاړه مې وکتل نو صاحب اوس د ملا نصرالدین دانچه جوړه کړې ده د تانبې نه او خر یې هم جوړ کړی دی نو په خر د پاسه ملا نصرالدین سور دی په خر د پاسه ملا نصرالدین سور دی او هغه خر د تانبې د پیتلو دی د دش دانچه هغه بوتین د پیتلو جوړ کړی دی او هغسې واسکټ هغه زور سادګۍ سره او پڼې یې ورته خپو کې جوړې یو پڼۍ په نیمه په خپه کې د نیمه په ځمکه پرته ده بلې په دې ګوتو د میاس کې ویزانده ده او پټکۍ ورته والی دی دا ملا نصرالدین لکه یو تاریخي سړی دی نو د دې تاریخي انسان هغوی هلته د خر باقاعده خر یې ورته جوړ کړی دی او د هغه د وجود یو بوت یې جوړ کړی دی زما وروڼو دا بخارا وه اوس هم خلک وایي اشنغر بخارا ده وایي ما به وایي چې دا ولې خلک وایي لکه بخارا کې ډېرې مدرسې نو په اشنغر کې هم ډېرې مدرسې پلانکې علاقه هلکه سمه بخارا ده سم سمرقند دی هلکه د دې څه مطلب نو موږ به وایي چې هلکه بخارا کې مولیان ډېر تېر شوي دي نو سمرقند او دام ټیک ده چې مولیان هم ډېر تېر شوي دي خو مطلب امدام دی چې په بخارا او په دې علاقو کې د مدرسو یو جال په سلګونو زرګونو مدرسې وې او د خلکو د علم سره او د دین سره مینه وه الحمدلله لکه زمونږ د اشنغر د خلکو د پاکستان او زمونږ د صوبې خیبر پښتونخوا د ټولو محبت شته او الحمدلله زه د خپل علاقې لکه هر ګجر د خپلې میخې صفت د پیو کوي که نه نو زه دا هم ویم چې زمونږ د اشنغر د خلکو الحمدلله د علم سره ډېره زیاته مینه ده دا مدرسې دي هم دا خلک یې ساتي طالبان هم دا خلک په جوماتونو کې ساتي ډوډۍ ورکوي چای ورکوي باقاعده د بجلی انتظام یې کوي او په ښه نظر علماو ته او طالبانو ته الحمدلله زموږ د وطن خلک ګوري دغسې هغه زمانه هم وه نو دا په سوونو زرګونو مدرسې شاړې پرتې صرف یو مدرسه کې دغه 134 135 واړه هلکانو سبق وي چې هغه هلکانو هم ګیرې خریلې وي چې چا سبق وي او چې کوم استادانو ورته سبقونه خیل نو هغه هم ګیرې خریلي وو استادان هم پتلونونه اچولي وو هلکان هم پتلونونه اچولي وو استادان هم په کوټ پینټ شرټ کې ګرځېدل او هلکان هم په پینټونو په شرټونو کې ګرځېدل د استاد په سر پټکې ټوپۍ خو څه کې اسم نو ګیره برېت نشته نه پټکې نه ټوپۍ لکه یو آپ د سکول یا د یو کالج هغه سکول کالج چې هغې کې پینټ شرټ استعمالي د هغې یو استاد او هلکان هم دقسې کلو سر او کلو مټ او کلو ټوپۍ په لاره باندې روان دي لاس کې یو کتاب نیولی دی دا د هغه بخارا نظام 70 سال روس راغی روس مې د پاسه بولډېدل یې وګرځولې روس ورله مدرسې بندې کړې روس ورله مدرسې روانې کړې روس ورته مقبرې روانې کړې او په لکونو کتابونه کې د لاس لیکلي کتابونو د لاس لیکلي هغه په لکونو کتابونو ته تلي ورته کړل او ختم یې کړل او دا یوازې اسلام سره نه د عیسایت سره ځکه د روس اصل خلکو عیسایانو په روس کې چې کوم اصل باشندگانو هغه عیسایانو او یهودیان پکې وو بس روس چې راغی مذهب ته تللی وو عیسایت یې دوړه که ختم یې کړو ګرجې روانې کړې د عیسایانو کتابونه یې وسوځول او چې کوم د عیسایانو پادریانو هغه ټول ختم کړل او مړه یې کړل
د یهودیانو چې کوم مشرانو هغه مړه کړل، مولیان یې وله مړه کړل او د یهودیانو هغه چې کوم عبادت خانې وې هغه مکمل ختمې کړې او کتابونه یې وله وسوځول. دغه رنګ اسلام نوم دین عیسایت دی او که یهودیت دی او که اسلام دی هغه بالکل ختم کړ او کوم یې واورېدل چې چا په خولې کلمه ووې چې سرمن ته وباسه بس ختم. کور کې دننه قرآن شریف که چا ووي چې دې کور کې قرآن شریف دی کور به ختمو. بلکې قرآن شریف خو څه کې چې د ګوتې عمره عربي عبارت هم په کوم کور کې ګیر شو صدای موت. دا د روس نه ده. خو ما په سترګو ولیدل کړ، ما ولیدل هر څه په سترګو. دا راته خلکو قصې وکړې چې مونږ ته خپلو پلارانو ویلي دي چې زمونږ علما چې د چا ګیرې به وې او د کم انسان به نیوه داس شوټ کاو به د چا به ګیره و شوټ کاو، کمې ښځې به پرده کوله شوټ کوله. یو درس دروس شروع دی او دا اعلان قرآن شریفونه یې راوړل زمونږ د مشرانو مخکې تلي ورته کل وسوځو. دا زمونږ لیدل زمونږ مشرانو چې دې ته اور برغرغاړه غران غړدري او اعلان وکړ چې کوم کور کې قرآن شریف ولیدلی شو سزای موت بله دویمه نشته. قرآن شریف خو څه کې چې دوه کرښې عربي د چا په کور کې راوخته، دوه کرښې عربي هغه هم سزای موت. الله یو عالم خبره کوله وي په لاره تلم پیر ذوالفقار صاحب هغه د ما نه مخکې د علاقو ته هغه ډېر تللی دی. وي په لاره تلم یو ښځه راله وي مسلمانان یې مونږ وي او وي قرآن شریف د سره شته نو مونږ قرآن شریف راویسته چې او دا قرآن شریف دی. وی جینۍ به ښځې به ښکله و بوډۍ ښځه وه ښکله و به ښکله و به ښکله و به ښکله و به ژړلې. مونږ وی دا ولې ورته ژاړئ؟ الله وی 70 سال پس مې قرآن شریف ولیده او یا کاله پس ما قرآن شریف ولیده. ولې تاسو کله ویل انقلاب چې راغی قرآن شریفونه ټول غونډ کړل وسوځول او اعلان یې وکړ چې که دوه ګوتې عربي هم چا کور کې ګیره شو نه به وجنه وه. ختم، علم ختم، دین ختم، اسلام ختم. رونو دا مونږ چې وایو د مولا وجود ضروري دی. ولې ضروري دی؟ که مولا نی که نه نو علم تعلق د مولا سره دی. ګاڼی چیني ته ګوړه نشي جوړول، دا قانون دی. ګاڼی چیني ته ګوړه جوړولی شي؟ نشي جوړول. د تیلو مشین او د تیلو ګاڼی چیني ته شړشم به پروت وي خو ته تیل استی شي؟ نه نشي استی. دا قانون دی. چقندر به ډېر وکړې خو چې میل نی ته چیني وستی شي؟ نه. نو چې مولا نی دین ته اسم نشي کولی. قرآن باندې سره پروت وي خو هېڅ نشي کولی. حدیث باندې سره پراتی خو هېڅ نشي کولی. هغه مولا ختم که مدرسې ختم کړه روس قرآن ختم که ورشه اوس خلک یې وګوره. خلک یې دي مسلمانان قسم په خدای که د مسلمانۍ نه خبر دی قسم مې راته وخوړ کلمې نه ورده چورلټ نه ورده. بیا لاړو یو بل قبر له. د چا قبر له لاړو؟ د یو ډېر لوی شخصیت قبر له. ډېر لوی سړی چې د بخارا په یو سنګ کې په یو غاړه کې پروت دی. د بخارا نه 3 کیلومیټر بار خو اوس د بخارا په علاقه کې راځي او د دنیا خلک ولا روان دی. هغه له لاړو خواجه بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه دغه قبر ته لاړو. خواجه بهاءالدین نقشبند دی په 728 هجری کې پیدا شوی دی، 930 هجری کې او په 1327 عیسوي کې پیدا دی. 1327 او عیسوي ده او 728 هجری کې په دغه بخارا کې او بیا وفات شوی دی په 21 فروری 1390 عیسوي کې. 72 سال د عمرو 2 کاله او دی چې په کومه علاقه کې پیدا دی هغې ته هندوان وی. اوس هم په دې نوم مشهوره ده هندوان. او کم کلي کې چې دی پیدا دی هغې کلي ته قصر عارفان وی. عارف د خدای ولی ته وی چې د الله د ذات او د الله د صفاتو معرفت وتی. عالم ته وی. دغه علاقه کې د دنیا اولیاء او بزرگان تیر شوي دی کې دی پیدا شوی دی او دغه مقبول انسان دی. دنیا خلق را روان دی قبر لا. د دنیا خلق سریم را روان دی خزم خو ما تاسو ته چې هلته د سرو د ښځو د جدا فیشن نشته ګډ فیشن دی. هلک بناسي جنۍ به ورسره کیل مرجع خلایق دنیا خلق را روان دی قبر لا. خواجه بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه په قبر ما ولیدل نوم لیکلی دی محمد.
او عجیبه دا ده چې د پلار نوم محمد دی، د ده نوم محمد او د پلار نوم محمد او بهاءالدین د ده لقب دی او نقشبند ورته وایي. دا نقشبند ورته ولې وایي؟ دا د سلسلې 4 سلسلې دي نن سبا مروجې چې کومې عامې تصوف سلسلې دي، قادریه مبارکه او چشتیه مبارکه، سهروردیه مبارکه او نقشبندیه مبارکه، دا 4 سلسلې دي. دا پیران کې خلکو له بیعت وکړي او بیا خلکو ته طریقت او سبقونه ښیي او خلیفه کړي، نو څوک د نقشبندیې پیر دی، څوک د قادریې پیر دی، څوک د سهروردیې پیر دی او څوک د چشتیې پیر دی. دا 4 طریقې دي. نو دا نقشبند، دا نقشبندیه چې وي دنه ورته وایي. د دنه مخکې د سلسلې بل نوم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د زمانې نه والا وروستو یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی، ابو یزید بستامي، طیفور ابن عیسی، ابو یزید بستامي مشهور بزرګ دی. طیفور نومو طیفور او د هغه د پلار نوم یې عیسی او طیفور ابن عیسی ابو یزید بستامي. د هغه پورې د دې سلسلې نوم صدیقیه وه، صدیقیه به ورته خلکو وي، دې نقشبندیې ته صدیق د حضرت ابوبکر صدیق لقب و، نو دې ته به صدیقیه وي. او بیا د حضرت طیفور رحمت الله علیه نه وروسته والا د عبدالخالق عجوداني پورې، عبدالخالق عجوداني دا د دې نقشبندي پیر دی، د هغه پورې د دې نوم ته به غجدواني وي، غجدوانیه به ورته وي، طیفوریه به ورته وي. د حضرت طیفور رحمت الله علیه نه پس د عبدالخالق غجدواني رحمت الله علیه پورې دې ته به طیفوریه وي. او بیا د عبدالخالق عجدواني شاګردو دا شیخ بهاءالدین نقشبندي، نو د هغې نه پس تر ننه پورې نوم نقشبندیه دی. نو یو زمانه کې نوم صدیقیه و، بیا بله زمانه کې نوم طیفوریه شو، حضرت طیفور رحمت الله علیه په وجه، او د ده نه پس بهاءالدین نقشبندي رحمت الله علیه د پس اوس ورته نقشبندیه وی. لکه قادریه سلسله خو د حضرت علی رضی الله عنه نه شروع ده، خو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پکې ډېر کار کړی دی او د دې قادر د دې ډېر خدمت کړی دی، نو اوس ورته قادریه وی د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په وجه، نو اوس ورته نقشبندیه وی. دا شیخ بهاءالدین نقشبندي رحمت الله علیه د وجې چې نوم یې محمد و، د پلار نوم محمد، او دا نقشبند ورته ولې وی؟ دا مې کتاب وکته، نقشبند مصور ته وی، چې څوک تصویرونه جوړوي هغه ته نقشبند وی. نقش پېژنې که نقش، اوس هم نقشونګار خلک وی، او بندول دا فارسي لفظ دی. نقش بند، نقش ته لکه موږ نقوش ورته وایو، نقشه ورته موږ وایو، نو نقش بند چې یو سړی د قلم لاندې یو نقشه بنده کي، یو صورت بند کي، نو دته نقش بند ولې وی؟ ځکه ورته نقش بند وی چې د دې طریقې له یو نوې نقشه ورکړه. دا طریقه چې صدیقیه او طیفوریه کومه را روانه وه، دې له یو نوې شکل ورکه، یو نوې صورت یې وله ورکه، او د حقیقت یو نوې جامع ورته ورواچوله، نو ځکه دته نقشبند وی او د سلسلې ته نقشبندیه وی. د شیخو د استاد و شیخو د هغه نوم محمد د هغه نوم محمد او د هغه بابا سمسانی به ورته وی. بابا مشر ته وایي، څوک ورته بابا وایي، بابا سمسامي څه ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. نو دا بابا سمسامي په دې علاقه تېر شو، همدغه علاقه کې دی اوسېده، خو لږ لرې په دې علاقه باندې راغی تېر شو، دلته یې مونځ کو. نو چې مونځ یې کو، نو چې سلام یې وګرځو، وی د دې خاورې نه ماته د یو مرد خدا خوشبویي راځي، د دې خاورې نه ماته د یو مرد خدا خوشبویي راځي. اتفاق ده څو ورځې پس دا محمد پیدا شو، دا شیخ بهاءالدین نقشبندي پیدا شو. نو چې پیدا شو مغلی یې یوړو، وی صاحب دا ماشوم پیدا شو او دته لږه دعا وکړه. نو چې هغه ورته وکتل، وی ماته چې د کشف شوی او د کمې خاورې نه ماته یو مرد خدا هغه خوشبویي محسوسېدله، د دې ماشوم نه به الله هغه مرد خدا جوړوي، ده نه به جوړي.
دا د کشف خاوندان په دې علاقه تیر دي او دا ماشوم به زما فرزند دي روحاني ماله به رالیږی نو چې لږ پخه به د هغه ورته ګوټي خپله ورکړه سنت طریقه دا د مستحبه چې یو ماشوم به یو بزرګ له یو عالم له بوځې نو هغه به له ګوټي ورکوي نو هغه به خپله ګوټي هم ورکړه غېږ کې هم واخېسته او دویم ورته وکړله نو چې کله دې پخه به د پیش نو هغه بابا سمسامي دی بوته بابا سمسامي ځان سره وساته او د هغه نه پس بیا هغه یو ډېر لوی بزرګ و خواجه عبدالخالق عجدواني خواجه عبدالخالق عجدواني هغه لی ورکړه ویې دې ماشوم تربیت وکړه نو د ټوله زندګي د خواجه عبدالخالق عجدواني سره تېره کړه چې هغه وفات شو دلې خلافت ورکړه نو ده ورته وی صاحب ما ته وصیت وکړه څه وصیت ورته کوي زموږ نن سبا پیران هم وګوره دې پیر ته هم ګوره د نقشبندیې چیرمین ته هم ګوره نقشبندیې سلسلې مشر ته هم ګوره نو هغه شیخ عبدالخالق عجدواني رحمت الله علیه ورته وی بچې یو څو وصیتونه درته کوم په هغې عمل کوه یو به د سنتو په دایره کې خپل ژوند تیری دې ته بزرګي دې ته وایي که یو سړی ځان ته د دنیا لوی ولی الله وایي او شاگردان ورته د دنیا لوی ولی الله وایي خو چې د هغه ژوند د رسول الله مبارک د سنتو د دایرې نه باري دا به د خدای ولی ني دا ذهن کې واچو دا ولې ځکه رسول الله مبارک فرمایي ځان راته نه ویم وایي که یو انسان په یو لاس کې درته انور راښکته کي او په دې بل لاس کې درته سپومۍ راښکته کي خو هغه کې د دې ګوتې د بند دومره زما د سنتو خلاف ورزي وي نو دا به نیک پیر ني و بزرګ به ني دا به څوک ساحر او جادوګر به نیکی چې ګورې د رسول الله مبارک په سنتو به ګورې په هغې پرکار به ورته تاوی د سنتو په چشمه په عینک به ورته ګورې دې د سنتو پابند دی که نه دی که دې د سنتو پابند نه دی دا پیر نه دی دا د خدای ولی نه دی د له ښځې راځي د له جنکۍ راځي د هغې له په لاسونو ډبونه ورکوي لکه پنجاب کې دا شی شته نیکان هم شته بدعمل هم شته دا به چرې پیر نه وي د له خلک راځي په خپو کې سجدې ورته کوي دا ظالم دی دا به پیر نه د ګیره خریلې ده دا به پیر نه د سیګار څکي او د چیلمان راکاږي دا به پیر نه د مونځ نه کوي دا د کوم ځای نه پیر شو هلکه پیر صاحب خو دې مونځ نه کوي دا شته په دې سند مین کې مونځ نه کوي او ایک نماز مکہ میں ایک مدینہ میں ایک بغداد میں یہ خو یو مونځ مکہ کې کوي بل مدینہ کې کوي بل بغداد کې کوي قمقلو خلکو یو مدینه کې غول کم ځای کوي غول جوړ هندوستان کې کوي دا ګنده سړی دی زه حیران یم زموږ خلک هر چا ته پیر وایي دا په هزاره کې پخوا یو په تیږه به ناستو او بربن به ناستو بربن او خلکو به ورته ننګا صاحب وي بربن چورلټ بربن دوه ګوتې ټوکړه به پرې نه وه او خفه کېږې ما زمونږ د ملک د یو اعلی عهدیدار پیر والا به راته هغه کې به دا کمال وسلې به ډب ورکړو وی دا پیر دی ولې دا پنور ناست دی دا سوري ته نه کښېني خدایه پاکه نو پنور باندې خو بشیر جان هم کله کښېني نو زه ته هم پیر ووایم څه هغه یاره دی زمونږ پیر دی دا به ومنو که د بل چا دی که نه خو زمونږ دی نور اوس څه خبره ده پنور باندې ناست دی دا اوس تاسو خبره ده ما ته یو ځل چا وی دلته کې په پېښور کې په دې موچي لړه کې وی پیر دی او خلکو ډېر صفت کوو ما ته په یو ځای کې مې ولید چې بیا په ګاډي کې بل ځای ته راغلم هلته ناست و یاره صفت یې کولو ما یې راشه مونږ هلکه سکول مې وی او امتیاز یې نه کوي یاره مونږ به چې امتیاز یې نه کوي دا به او دسمات یې نه کوي مونږ نه پوهېږو سکول کې سبق مې په پنځم شپږم جومات کې چې لاړم موچي لړۍ ته هلته کې ما وی یاره دا چې دوکان مې پیر صاحب پلان کې وي دا پیره کم پیره مې دا پیر نشته دا چرسي دغه دی ناست دی یاره چې مې وکتل چې په هغه دوکان کې د چرسو یو څښاک بینو او یو اته نهه چرسیان راته و دا شرلار ختېده دا سپلو والا یو بوډا بابا ورته مې ما ته وچې چې دا پیر دی نو وی که ته ورته پیر ووایه مونږ خو نه په مانځو لیدم نه په نفلو لیدم نه په روژو لیدم دغسې چرسونه څکي او مې باباجي خلک وایي چې دی او دسمات یې نه کوي یاره وی د چا مخکې به یې نه کړی او ته داسې کار وکړه چې سار راشه د شپې نه سار نو تا ته به دله دا هغه سوټ او خیمکسونه کوي
تا ته به هغه سوټه وښیم چې دی بوساړه غول خو دلته پراته سم څوک یې کوي همدې پکې پروت دی یعنې زموږ د خلکو نه عقل تښتېدلی دی یو ساحر به د سحر دوه درې څیزونه به یې زده کړي ناشنا کار به وکړي خلک وایي پیر دی پیر هغه دی چې د رسول الله مبارک په دیره کې دننه ژوند دی چې د پې الله وایي زه نه وایم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون زما اولیاء چې دي په دې به وروسته هېڅ یره نه د قیامت او د آخرت او دنیا کې ته مال دولت پاتې شو غمجن به هم نه خو څه ته وایي اولیاء الذین آمنوا چې لومبی خو عقیدت کې وکانو یتقون تقوا پکې د ټولو نه غټه تقوا دا ده په قرآن و سنت عمل غټه تقوا دا ده چې د رسول الله د سنت په دایره کې جن نه جون نو چې ایمان عقیده ګډه وډه ده یا تقوا پکې نشته نو د خدای القرآن وایي چې دا پیر نه دی نیک نه دی ته ورته وایه که نه چې پیر نو هغه استاذ ورته وایي عبدالخالق غجدوانی رحمت الله علیه وی بچې د شریعت دایره کې دننه به ژوند تیری شریعت نه بار به قدم نیک دی سنت باندې عمل به کوې سنتو دایره کې به دننه ژوند پرېږدی درېیم ورته څه وایي درېیم ورته وایي بچې د بدعتو رسوماتو نه به ځان ساتئ د بدعتو رسوماتو نه به بلکل ځان ساتئ د ټوله زندګي په دغه کې تېره شوه بس هغه استاد په خبره عمل او ټوله زندگی دې کې تیره شوه او لګیا دی او په کوڅو کې ګرځي په ځای نه دی ناسته او چې کم دی د پیغمبر د سنتو خلاف ورزي د بدعت رسم دی په نصیحت خلق باندې کوي هی بچې دا مه کوه دا د پیغمبر د سنتو خلاف دی دا کار وکړه دا به ګرځېده او دنیا به راتله او بیعت به ترې کو او بیعت به کو او د دغې زمانې چې څومره علما او د دغې علاقې چې څومره طلبه چا د په ولایت کې شک ونه کړ ټول رالل د سر بیعت لوی د زمانې پیر ته خدای پاک جوړ د یو څو اصطلاحات پر نقشبندیې کې رستی دي وقوف زمانی وقوف عددي وقوف قلبي دا د خپل اصطلاحات دي او د بیا وصیت وکړه چې زه مړ شم نو ما په قبر به دا لیکې دا شعر به لیکې چې کله مړ شم په قبر به مې دا شعر لیکې مفلسانیم آمده در کوی تو مفلسانیم آمده در کوی تو شیئا لله از جمال روی تو معنی څه ده چې یو ډېر مفلس انسان الله ستا درګاه ته راغلی دی مفلسان یم آمده ډېر مفلس یم ډېر غریب او فقیر انسان راغلی یم در کوی تو الله ستا دربار کې مفلس یم حضرت ابو هریره وی تش لاس روان یم عبدالله ابن مبارک وی تش لاس روان یم امام ابو حنیفه وی رحمت الله علیه وی تش لاس روانیم وی د ما په قبر ولیکې دا الله مفلس فقیر تش لاس غریب ستا در کې را روانیم شیئا لله از جمال روی تو اوهو د الله د خاطره یا الله د خپل ځان د خاطره د خپل مخ مبارک د حسن و جمال یو جلک راکه لله شیئا لله قال الله به مخکې کو از جمال روی تو الله د خپل ذات ته لحاظه د خپل جال د خپل جمال او د خپل حسن پروردګار د مخ مبارک یو جلک راله راکړه دا زما په قبر دی کې دا دومره ډېر بزرګ تېر شوی دی دا په بخارا کې دفن دی د ډېر لوی خدمت کړی دی د نقشبندیې لوی بزرگان چې کم تیر شوی دی هغې کې د نوم شامل دی غټ غټ بزرگان خواجه عبدالخالق غجدوانی چې د پیرو یو دی د سید بهاءالدین نقشبندی او دریم خواجه علاءالدین عطار او سرورم خواجه عبید الله احرار دلته د خواجه عبید الله احرار قبر مشته خو هغه اوس وخت کم دی ابه بلې جمعه درته انشاءالله العزیز ذکر کم او د نقشبندیې د چې کم پکې اضافه کړې ده نو هغه اصطلاحات جوړ کړي دي دا ځان له یو لوی باب دی هغه یو څو اصطلاحات دي غوش در دم نظر بر قدم سفر در وطن خلوت در انجمن یاد کردن بازگشت نگهداشت او یاداشت دا ځان له اصطلاحات په دې لوی تفصیل دی نو زمارونو داسې غوندې یو لوی سړی په هلته پروت دی
د ده نه پس هندوستان ته نقشبندیه راغلې ده، د ده نه پس راغلې ده، د اکبر باچا زمانه کې راغلې ده. او بیا په هندوستان کې د نقشبندیې خدمت چا کړی دی؟ خواجه باقی بالله رحمت الله علیه. دا ډېر لوی سړی و. خواجه محمد معصوم رحمت الله علیه، خواجه سیف الدین رحمت الله علیه، شاه ولی الله رحمت الله علیه، او مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه، او شیخ احمد سرهندی رحمت الله علیه مجدد الفسانی. ما په خیال وخت ختم دی، نو دې کې څه خبرې پاتې شوې، دا به انشاءالله که خدای پاک جون راکه تاسو لمله، نو دا به آینده جمعه کې درته انشاءالله بیان کړم. نو موږ چې کوم هوټل کې دی راو، نو موږ له هغه ملګري ډېر مزېدار دی کې هوټل اخیستی و چې کوم د مدرسو جال دی هلته. نو شپه مو تېره کړه په هغه هوټل کې، سهار مو ناشته وکړه، ملګري راپسې رالل، وی راځئ. نو راووتو، نو ما یې لکه زه نه بازار ته مې مه بوځئ، بازارونه نه ګورم، چمنو ته باغونو ته مې مه بوځئ، نه ګورم، ما ته قدیمي زاړه ځایونه وښایه چې کوم زاړه ځایونه دی راته وښایه. نو دا مخامخ چې ته راووتې دا زاړه ځایونه دي که؟ نو راووتم، نو غټ جومات مې ولید. قسم په الله زمونږ د تورنځو د عیدګاه په 4 عمره غټ جومات. انشاءالله زه به پکې لګي پوټې په کچکړې مې نه دی، خپل غالب ګمان به وویم چې حانس نشم، ګناهګار نشم. یعنی کم از کم دا جومات زما په اندازه، دا جومات چې کم از کم بنو نو په 20 جربو کې یا څه په 15 جربو کې دا جومات و، دومره غټ جومات. او د دې جومات نه کیر چاپېره غټ دیوال تاو دی د خښتو، د زړې زمانې خښتې دي. او د جومات په خوا کې یو زبردست مناره ده، غټه مناره، او هغه مناره هم د هغې داسې ده لکه زمونږ د خښتو په بټۍ کې چې د خښتو دا بمبو وي، د خښتو نه چې کوم جوړ شوي بمبو وي، دقه د منارې شکلونه یې دقسې دي، د خښتو دا بمبو، خو نه د خښتو دا بمبو راکوټې وي، هغه غټه مناره ده. هغه دومره غټه مناره ده لکه زمونږ یو دوکان چې یو ځای کې څومره وي، ګیر چاپېره د ځمکې نه شروع شوې ده، او تلې ده خدای خبر چې 100 فوټه دا مناره ده، اوچته مناره ده، ډېره اوچته. په بخارا کې د هر ځای نه دا مناره ښکاري، او دقسې بمبو دي، خدای چې څومره زره ده او که څومره لکه خښته به پرې لګېدلي. او چې دا مناره به یې جوړوله چې دا کمو ګلکارانو جوړه کړې ده چې دا سر ته ختلي څنګه دي، او دی په کم اندازه دې زمانه کې خو اسباب او آلات شته، هغه زمانه کې دا 600 سال مخکنی جوړه شوې ده. د نن نه 600 کاله مخکې دا جومات جوړ شوی دی، او 600 کاله مخکې د نن نه دا مناره جوړه شوې ده. نو هلته نه بیا جومات ته وردن نه شوم، چې جومات ته دن نه شوم، جومات مې وکته نو ګیر چاپېره برنډې دي، ګیر چاپېره مکمل برنډې دي، او چې ورننوځې نو برنډه هم د ښي طرف ته هم کوټه ده، ګس طرف ته هم کوټه ده، ډېر شاندارې برنډې دي، د خښتو او ډیزاین ډېر مزې ده، چې ته قابل د هغه زمانې انجینیر ډیزاین کړې ده، چې ته ارکیټیک او نقشې والو بهترین طریقې سره ډیزایننګ کړی دی. نو چې مخکې قبلې ته لاړو، محراب ته ورسېدو، نو محراب نه یو طرف ته کمره ده، کوټه ده د برنډې په سر کې، بل طرف ته کمرې، یعنې 100 کمرې هم پکې شته، برنډې هم دي او کمرې هم پکې شته. محراب له ورسېدو، په محراب کې موږ سره د سپلو ګرځېدو، نه پکې پوړ شته، نه پکې قالین شته، نه پکې جانماز شته، هېڅ نشته. او یوازې زه نه، انګریزان سړي او ښځې هم پکې ګرځي، او روسیان سړي او ښځې هم پکې ګرځي، او ټور والا چې کم سیر و تفریح له خلک راغلی دی، جومات کې اوپن کلو ګرځي، او چا سر ویډیو کیمرې دی، هغه په هغې تصویرونه وباسي. ولې ناشنا جومات دی، قیمتي جومات دی، هغه جومات دی چې هغه د یو دغه سره تعلق لري. څه ورته وایي؟ دا خلک چې دا زاړه نقش ځایونه ګوري، هغې سره تعلق لري، آثار قدیمه. نو ښځې هم ګرځي، جنکۍ هم ګرځي، سړي هم ګرځي، مسلمانان هم ګرځي، کافر هم ګرځي، څوک په موبایلو تصویرونه وباسي، څوک ویډیوګانې جوړوي، انګریزان لګیا دي په کیمرو وباسي، چا سره ترجمان دی. ولې هغه خلک په اردو نه پوهېږي، هغه خلک په عربۍ نه پوهېږي، هغه خلک په انګریزۍ هم پوره نه پوهېږي. اکا دوکا که یو کس د انګلیش وردي با، ګنې خلکو له انګلیش هم نه وردي، دغه خلک یا په روسۍ پوهېږي یا په ازبکۍ پوهېږي. ازبکی خپله ژبه ده او روسي پې د روس مسلط شوې ژبه ده، په دغه 2 ژبو کویږي. باقي ډېرو خلکو له پکې روسي هم نه وردي، ازبکي وردي، نو په ژبه کې لږ مشکلات دي. دا ټول خلک ګرځي، تصویرونه. محراب ته لاړم، ومې کت، محراب سره خوا کې مې وکتل لاندې پرشونه دي او خلک پې د خپو سره ګرځي. یو کوټه وه ښي طرف ته د محراب،
هغې ته د شیشې لګېدلې وې چې مې وکتل هلکه مې دې کې خو جومات شته نو هغې ته م بیا سپلی ویستې ورلو زمونږ د دې جومات په نیمه ځای راګیر کړی و زمونږ د دې جومات د دې کوټې په نیمه ځای د دې کوټې په نیمه ځای دی راګیر کړی و شیشې ورته لګولې وې دی منزله جوړ کړی دی هغې کې خلک مونځ کوي نو چې ورننوتم نو ما ملګرو ته ویې راشئ اندازه ولګوئ مې دې نه معلومېږي چې خلک کم راځي وی ولې مې مصله او جانماز سر کې نه دی پروت لاندې وروسته پروت دی لکه دا جانماز چې راوالې او هغه ستنو په منځ کې واچې نو ګوره چې خلک ډېري نو جانماز مخکې پروتي او چې کم جومات کې خلک کم راځي نو جانماز په خپل ځای نه پروت کم ځای پروتي رستو نو جانماز رستو پروتو یو دوه صفو ته مې معلومېږي دا چې دلته کې خلک مونځ له راځي خو ډېر کم یو خوا بل خوا ګورو چې درس پکې شته که نه نو ما ته ملګري وایي ما زوی دیدارجي چې دیدار شاه جي صاحب ما ته وی راشه وی دا د درس پکې کېږي خوشحاله شم چې ورغلمه نو زنانه وي خو بوډیګانې زنانه ټولې بوډیګانې هغې مونږ ته کتل چې دا خمولیان څه کوي او د هغې خواهش مو چې دی راشي زمونږ دا درس واوري خو مونږ حیا کوله ورنرلو نو دوه استادانې وې ورته او هغه وشمېرلې څلېرویشت زنانه وې څلېرویشت زنانه دي او دوه ورته استادانې زنانه ناستې دي هغوی ورته درس کوي خو دوی نه مخونه پټوي نه سر پټوي خو چې دا قرآن درس و نو صرف سرونه پټ کړي نو ستر نه کوي نو ما ورته غوږ کېښود چې دوی څه سبق وایي نو الف زبر او با زبر بی وي دغه درس دا لومبی قاعده چې ورته تاسو وایې بغدادی پټی چې تاسو ته وایې دغه بغدادی پټی او قاعده دی زده کول او دی ورته خول نو ما وی الله دې دې کې به یو وخت کې امام څوک و د کمې زمانې فقیه محدث مفسر عالم به دلته امام و او چې الله دې سپونو کې بس څومره لویو لویو علماو منځونه کړي امامتۍ به کړي بانګونه به کړي نن پکې پیرنګیان ګرځي او تصویرونه پکې وباسي دغه څو بوډیګانې ناستې قرآن زده کوي خو صرف الف زبر او با زبر با جومات خالی پروت دا هغه جومات چې زه درته اوس د دې جومات متعلق به ووایم چې دا د ټولې بخارا د زړه جومات و هغه زمانه کې اوس نه ځکه د دې نه ګیر چاپېره د مدرسو یو جال پروت دی د دې جومات نه ګیر چاپېره د مدرسو یو ډېر لوی جال دی عظیم الشان جال د مدرسو نو چې اومې کتل نو مخامخ بالکل دا د لارې نه یو طرف ته دا جومات او د لارې نه بل طرف ته اپوزیټ سایډ بالکل مخامخ دروازې ته مدرسه ده مدرسې ته ورلو وردن نشو چې مدرسې ته څنګه وردن نشو یو څو هلکان د مدرسې نه راووتل ما دې تپوس وکړو مې دلته راشئ سبق وایې هغې له لږه لږه عربي ورتله ویاو کوم ځای سبق وایې چې دې مدرسه کې وایو نو ما ورته وی چې څومره هلکان دې مدرسه کې یې نو هغه وی یو 130 که 15 تقریبا څو درجې سبق پکې وایې 4 درجې بس 4 کاله دلته سبق دی دې کې بچې څه زده کوې دې کې اسلامي علوم هم زده کوو انګریزي هم پکې زده کوو خپله ژبه هم پکې زده کوو او نور څه د دنیا علوم هم زده کوو ما وی افسوس چې 4 کاله کې ته انګریزي هم زده کوې په 4 کاله کې ته دیني علمونه هم زده کوې په 4 کاله کې ته عربي هم زده کوې په 4 کاله کې ته خپل تاریخ او جغرافیه او هسټري هم زده کوې دا به څه تعلیم یې خو هغه ته مې غږ ونه کړ ځکه عربي هم غریب له سمه نه ورتله مې بس دقه 4 کاله وي دا 4 کاله مې بچې دا مخامخ څه شی دی وي دا مدرسه ده مې دې کې طالبان شته نو ویې خندل وي نه دا مغلقه بنده ده جرنده ده دا ولې جرنده ده وي به جرنده ده نو ما چا جرنده کړي د حکومت پکې څوک پرېږدي ده نه وي څوک پکې سبق نشته څوک پکې سبق ووایي جرنده پرته ده او مدرسې داسې مدرسې نه دي لکه زموږ د مدرسو په شانتې غټې غټې مدرسې خو مضبوطه مدرسه لکه زموږ دارالعلوم نعمانیه چې 3 یو ځای کې دارالعلوم اسلامیه چې 2 او 3 یو ځای کې داسې غټې مدرسې او په مدرسو کې ښه زبردست ما مدرسې هم درنه وکتې بره پې ګمبدونه دي د هغې د مدرسې دا خصوصیت دی چې په مدرسې به هم ګمبد وي او د مدرسې په دروازو د پاسه هم ګمبدونه دي او د مدرسې دا خصوصیت دی چې مدرسه کې دننه کمرې دي هره مدرسه کې دننه کمرې دي هغه درسګاهونه دي طالبان پکې درس کوي او د درسګاهونو مخکې برنډې دي او زبردست لرګې پکې لګېدلې دي او په مدرسو کې دننه جومات نشته نو زه پوه شم چې دا خلک د دې مدرسو نه به مازله دې جومات ته راتلل
ځکه مدرسو کې دننه جومات نشته. نو یوه مدرسه ده جرنده ده صاحب، بله مدرسه کولو ده. نو چې ورننوتو نو د مدرسې په خوله کې یو سړی ناست و چې مې وکتل مخامخ، مې دا څه شي دي؟ دا قبرونه دي. مې دا د چا قبرونه دي؟ نو څو علما یاد کړل، نیکان یاد کړل، د هغوی قبرونه دي. بهر کې هغې نه چې راووتو چې په لاره مخکې لاړو، هلته بله مدرسه ده. نو چې ښي طرف ته لار کې تو شو، هلته بله مدرسه ده. نو چې ګس طرف ته مې وکتل نو بله مدرسه ده. نو زم په دې لاره، نو یو خوا مدرسه بل خوا مدرسه، چې یو ختمیږي بله مدرسه، چې بله ختمیږي بله مدرسه دینی اسلامي. نو چې لار کې تاویږم نو مخامخ مدرسه، نو ښي طرف ته مدرسه، نو چې بل خوا تاویږم هلته مدرسه، نو چې دې خوا هم تاویږم مدرسه. نو ما 1.5 کیلومیټر 2 کیلومیټره په دې لارو کې، غټو غټو لارو کې، غټې لارې زموږ د دې لارو نه غټې لارې دي، زموږ د تورنزو د دې لارو نه غټې لارې دي چې ښه 2 ګاډي پکې برخ پاس کیدی شي. دې لارو کې چې لاړو اومو کتل نو یو لارې نه یو خوا مدرسه، بل خوا مخامخ مدرسه، شاته دا 1.5 کیلومیټر 2 کیلومیټره مزل ما وکړو، خو مدرسې ختمې نه شوې. دونه مدرسې، خو دا ټولې مدرسې جرنده پرتې دي، بعضې جرنده دي. او بعضو ته چې ورغلمه نو بې اختیاره مې سترګو نه اوښکو دارې ووالې، بې اختیاره مې سترګو نه اوښکو دارې ووالې. یوې مدرسې ته وردننه شوم، بلې ته بلې ته بلې ته بلې ته، نو څه جرنده پرتې دي. او چې کمې کولو دي نو هغې کې زنانه او جینکۍ سامانونه خرڅوي. او کم سامان خرڅوي؟ هینډي کرافټس، دا زاړه د لاسو جوړ شوی سامان. هغه سامان چې لاسو جوړ شوي، کم پیالې لوښي د لاسو جوړ شوي نقشونګار والا، کمې کپړې په لاس جوړېږي نقشونګار والا، کمو کپړو باندې لګیا دي جینکۍ ناست وي بوټي کول، کونډې تیلې ورسره وي په هغې بوټي کول، اذان له جوړېدل. او په هغې کې دا چوغې او کوټونه او واسکټونه او ټوپې او سپلې، یعنې څه ورته وایي، دا د لاس جوړ شوي قدیمي څیزونه، د 400 300 200 کالو زاړه او د لاس جوړ شوي نوي څیزونه. که ستاسو خري د انګریزان دا شی ډېر خوښوي، او ټول انګریزان لګیا دي پکې سخت سوداګانې کوي. یو او سودا خرڅوي څوک؟ ښځې جینکۍ، څه پخې ښځې او څه نیمچه او څه جینکۍ، دا لګیا دي سوداګانې پکې خرڅوي. په دغه دوکانونو کې ما وی دې دوکان کې دا اوس دوکان دی، او دې دوکان کې دا درسګاه د دې دوکان جوړ دی، نن پکې دا جینۍ لګیا د سودا خرڅوي. انګریزان سودا اخلي. په دې وخت کې به یو دې ځای کې به یو ځل د امام بخاري غوندې شخصیاتو د پیغمبر د حدیثو سودا خرڅوله، او علماو به د رسول الله مبارک د حدیثو د فقه سودا کوله. دلته به د قرآن سودا خرڅېده او اغشتلې کېده به، د حدیثو سودا به خرڅېده او اغشتلې کېده به، د فقه د مسایلو سودا به خرڅېدله او اغشتېدله. دلته به علما ناستو، نن دلته جینکۍ ناستې دي او سوداګانې خرڅوي. انګریزان ګرځي هغه سوداګانې اخلي. او بېادبي دې معافي، د جینکو د ښځو سرونه سرتور، مخ سر ښکاره، سټ ښکاره، مری ښکاره، او کوټ او پینټ، شرط او پینټ، بنین او پینټ. او خلکو وی هغه ملګري به بار بار ماته وی شیخ صاحب خدای سره ښه شه چې دې روزو کې راغلی، چې وړي کې نه راغلی. مې ولې؟ وی وړي کې به دا خلک په بله جامه کې لیدل، دا خو جمع دی، نو دا هغه جامه نه غوندې یخني یې کېږي، یعنې په اوړي کې دی په نیکر کې ګرځي. ما نیکر وی خفه کېږي ما په اوړي کې دی صرف دومره یو پرتوک په ځای یو جانګي چولی چې صرف عورت یې پې پټي، بس یو 4 ګوتې ټوکړه. او په اوړي کې دی جینکو چاپ بنینونه چولی او چاپ بنین هم نه چولی، صرف دا سینې د پټوالي دپاره مخصوصه ټوکړی چولی، خېټه نوم، شا بربند، اولی بربند، لاسونه بربند، او د پتون سره لاندې خپې بربندې. دا جینکۍ دا سوداګانې دلته خرڅوي. ښکلې جینکۍ هم دي، حسن پکې ښځه برزخ ډېر دی، بوډاګان هم په دغه شرم شرمېدلې، ځوانان هم په دغه شرم شرمېدلې، جینکۍ هم په دغه شرم شرمېدلې، او هلکان راځي او په دې کې سوداګانې کوي. الله مې نن پکې بربندې جینکۍ لګیا دي سودا خرڅوي. یو وخت کې به دلته علما وایي چې خدای مو بخا، رسول الله مبارک فرمایي چې ګورې بربندتوب ګناه ده او حرام دی.
سر پټول واجب دی او فرض دی او چې چا سر ښکاره که د رحمت فرشتې به نه راځي کمې جینۍ سر ښکاره که دلته به دا آیت هم بیانېده چې قرن فی بیوتکن جنک زنانو ته وایي چې کور کې کښېنئ ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی جاهلیت پخواني غوندې زینت سره بهر مه روځئ دا به بیانېدل قرآن به درس کېده نن هغه درسګاهونو نه دوکانونه جوړ دي هغه مدرسو کې چې به قرآن دور کېده د حفظ دور به کېده او قرآن به لوستلی کېده نن هغې کې انګریزانې ګرځي او سوداګانې کوي او کومه نمونه ښځې او جنکۍ او ډېر افسوس په بل څیز راغی ډېر افسوس ډېر خفګان زړه ته په بل څیز پرېوته ډېر خفګان چې په بعضې درسګاهونو نه هغه دوکانونه جوړ شوي چې په هغې کې شراب خرڅېدل کله کلم کله په شرابو هېڅ پابندي نشته حکومت ته طرف نه دا پابندي ده چې 15 یا 18 سال نه کم انسان به شراب نسکي د حکومت پابندي ده 15-18 سال نه کم انسان به شراب نسکي خو چې په بازار کې دې ورته کولا وکړل نو دلته به نسکي کور ته وړي سکي به کړل بازار کې خرڅولو باندې که هلک هم اخلي جینۍ هم اخلي کشر اخلي مشر پابندي نشته او په کرسو ناست مې ولیدل چې شرابونه اسکل او ما خو نه پیژندل او ملګري راته وی شیخ صاحب دا مخامخ بوتل چې دا جینۍ اسکي خبرې د 100 پیسو دی مې نه ستاسو پاکستان کې د دې قیمت 25,000 روپے دی 25,000 ما ته وی دی بله چې اسکي خبرې وته د غالب سره چې بوتل په لاس کې دی مې نه وی پاکستان کې هغه ضربونه ورکړل د دې قیمت 15,000 روپے دی او دغه اخوا چې هغه مالدار غوندې ښکاري ګڼ کسان ناست په میزونو کې ورته کلچې او شیان پراته دي فروټونه او د شرابو بوتل دې نه خبرې مې نه وی د دې یو بوتل قیمت په پاکستان کې 55,000 روپے دی دا د بار ملک انګریزان راځي شرابونه څکي ما وی افسوس چې دلته به د دې آیت تلاوت یو وخت کې کېده یا دې آیت تلاوت به یو وخت کې کېده د کوم آیت انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان جواری او شراب ګنده شی دی الله وی دا شیطانی عمل دی فج دی نه ګورې ځان وساتئ نه هغه مدرسو کې شرابونه څکلی کېږي مسلمان مل 88% خلق مسلمانان دي 88% خلق مسلمانان دا نه چې د کافرو ملک دی بادشاہ مسلمان وزیران مسلمانان مشیران مسلمانان ارکان پارلیمنٹ مسلمانان ټول مسلمانان جماعتونو کې امامان مسلمانان لیکن په شرابو پابندي نشته دغه مدرسو کې شرابونه بله مدرسه بنده بلکې بیا سودا خرڅېږي بله بیا بنده بله کې سودا خرڅېږي لارو کوڅو کې هم سودا خرڅېږي او د دې مدرسو په دې منځ کې یو علاقه د کولاو ما ویدې جوړ دی له پرېښه وه چې دا طالبان به دلته چکر لګوي مازدیګر به پکې ناسته کوي ځکه کې غټ حوض دی غټ حوض و د هغې په منځ کې د حوض د ګیر چاپېره بوټي دي لا ډېره ناشنا ده ته ده ویم ما ته هغه ملګري وی دا یو بوټي دلته چې ولاړ دی پته شته د 100 کالو دی مې نه وی دا د 0 کالو بوټي دی ما عقل وانه غشته هغه وی نه تاریخ ته خیر دا حوض په غاړه یو بل بوټی و راځوړند و هغې له ستنې ورکړې وې که ستاسو ښایي زموږ د سیزو جومات مخې تصریح لم خلکو ستنې ورکړې یاد دي هغې له ستنې ورکړې شوې وې بوټی ما ته وی شیخ صاحب خبرې د 100 کالو دی مې نه وی دا د 1400 سال پرانا بوټی دی او 1400 کاله خو د رسول الله مبارک وشو دا قسمه بوټي غټ غټ تنور قد اور بوټي او چمن او چپ او غیر چاپیره پاغې کې د خښتو بنچونه د سیمټو او د لرګو بنچونه چې خلک به پې ناستو مونږ هم پې کېناستو ستړي